نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد من قتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم. زمونږ د ډي پی او سیب 400 جناب عرفان الله خان په هدایاتو باندې په ضلع 400 کې د منشیات فروشانو او د مجرمانو اشتهاري د گرفتاری باره کې کمپین شروع دی. په دغه سلسله کې 400 سرکل چې کوم دنو ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړي، خو بعضې په دې کې داسې ملزمان دي چې هغه د میډیا مخکې راوستل چې کوم دنو ډېره ضروري او لازمي دي. په دې کې ناړومبنی چې کوم ولاړ دی ستاسو مخې ته عادل ولد مبارک شاه ساکن سردریاب گل آباد د په مقدمه علت 569 مورخه 16/10/2014 بجرم 324/34 او مقدمه علت 408 مورخه 5/5/2018 بجرم 302 کې د تانا سیټي ته مطلوب د چې کوم دنو پټ ګرځیده، خو پولیس چې کوم دنو خپل انفارمران د پسې خواره کړي او الحمدلله د نن ستاسو د وړاندې چې کوم دنو په اتکړو کې ولاړ دی او دته به ان شاء الله د خپل کړو سزا ملاويږي. د چې کوم قتل کړي د هغې سزا به ته ان شاء الله ملاويږي. دغه رنګې ورپسې د بل ملزم دی چې دی خوا ولاړ دی واصف ولد محمد جان سکنا قاضي خیل کورونه 400. د ده باره کې چې کوم دی موږ ته په سټیزن پورټل باندې یو کمپلینټ میلاو شو چې د کوم اوخیو نو هغه وی چې زما خور د نن تقریبا په 2012 کې مړه کړې ده او تر اوسه پورې چې کوم دی نه دی ګرفتار شوی. په هغه کمپلینټ باندې موږ فوري طور اکشن واخیسته او د باره کې چې کوم دی موږ معلومات وکړه، د پسې چې کوم دی موږ وګرځېدو. الحمدلله د پولیس له خدای پاک په ګوتو ورکړو. نن ستاسو د وړاندې دغه دی ولاړ دی د خپله ښځه چې کوم دی نو پاڼسي کړې وه او بیا چې کوم دی د خلاف دا مقدمه رجسټر شوي وه نو دا ملزم هم ستاسو د وړاندې ولاړ دی، گرفتار دی. څنګه چې په قرآن او په حدیث کې د نشې ممانعت راغلی دی چې دا نشه چې کوم دنو ښه شی نه دی او دا چې کوم دنو شیطاني اعمال دي، دغه نشهیي چې کوم ستاسو د وړاندې ولاړ دی سجاد ولد لالزاده سکنا رجړ فاطمه خیل د چې کوم دی نو د نشې دپاره د خپلې ښځې نه پیسې غوښتې او هغې سره چې کوم دنو په جګړه باندې او بیا دونه په تیش کې راغی چې خپل وړوکې ماشوم د غېږې زوی په هغه باندې چې کوم دنو د ډېرې غوسې نه ګرمې اوبه واړولې. نو دا هغه ظالم سړی دی چې ستاسو د وړاندې په اتکړو کې ولاړ دی او دته به د خپلو کړو سزا میلاویږي. د ده خلاف چې کوم دنو باقاعده طور سره تفتیش شوی دی. زموږ تفتیشي افسرانو چې کوم دنو ډېر د محنت نه کار اخیستی دی. زموږ ایس ایچ او صاحب، زموږ سب انسپکټر جهانګیر خان، دی چې کوم دنو موږ سره په دې کمپین کې شانه بشانه لګیا دي. زموږ ټول سټاف چې کوم دنو په دې کوشش کې دی چې کم ځای کې هم چا سره ظلم وشي چې موږ فوري طور چې کوم دنو هلته ځان ورسو او دغه ظالمان چې کوم دنو د دوی ګروانونو ته موږ خپل لاسونه ورسو. پیشه خلکو ته زموږ د طرفه دا پیغام دی چې دوی چې کوم دی نو په خپلو کړو باندې ستومانه شي او راشي د قانون ته خپل ځان حواله کړي او د خپلو جرمونو نه توبه تایب شي. نوی کال دی، خپله زندګي دی چې کوم دی نو از سره نو نوي شروع کړي او څونه جرمونه چې کوي دغه جرمونه توبه تایب شي او د الله د رضا دپاره دی خپله زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو د الله د احکاماتو مطابق تیرول شروع کی. نو ان شاء الله دی چې کوم جرم کړي د هغې سزا به ورته میلو شي، زیاتې به دی سره نه کیږي. زما د ټولو دا پیغام دی چې توبه تایب شي او خپله نوي زندگی شروع کړي.